علما ذکر کوي وای کم انسان چې اعتکاف وکړه دا سنت اعتکاف د دې سنت اعتکاف په بدل کې الله دې انسان ته د دو قبول شوی حجونو او د دو قبول شوی عمرو اجر الله دې انسان ته ورکوي چې کم انسان اعتکاف وکړه کم انسان اعتکاف وکړو او نو لہذا چې مونږه تاسو د اعتکاف اهتمام وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با د رمضان المبارک پړون باندې عشره کې لسره د اعتکاف وکړو چې لسره د برابر شوي کنه نو د خپل معتکف نه سر را بهر کو او د خلکو ته اے خلکو ما د رمضان د دې دویمه عشرې د اعتکاف نیت وکړو چې دویمه عشره برابر شوه نو بیا یې د دقې ځای نه سر را بهر کوي د درېمې عشرې د اعتکاف نیت مې وکړو نو بیا چې کله اعتکاف برابر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابو ته صحابو وی ما د اعتکاف مقصد داو چې زه د شب قدر د لیلۃ القدر چې کوم شپه د هغه بیا مومم وی هغه د رمضان المبارک په دې اخرنۍ لسو شپو کې د تاسو تلاش کوي نو لہذا د رمضان په دې اخرنۍ عشره کې د لیلۃ القدر یو شپه راځي چې هغې کې الله تعالی د الله ته عبادت کول دا د زرو میاشت د عبادت نه زیات غوره دي زیات غوره دي نو چې مونږه تاسو د اعتکاف اهتمام وکړو چې پکار ده چې نارینه چې کوم اعتکاف کوي چې په صحیح طریقې سره د اعتکاف عزم وکړي ځکه اعتکاف دا عبادت ته اعتکاف دا ګوره یو پیشن او یو طریقه نه ده نو لہذا چې مونږه تاسو اعتکاف کوو چې د اعتکاف چې کوم ضروري مسایل دي هغه د مونږه تاسو زده کړو نارینه دي په جوماتونو کې اعتکافونه کوي زنانه دي په کورونو کې ځان دپاره د اعتکاف انتظام برابر کړي ځکه علما ذکر کوي وایي کم انسان چې اعتکاف وکړه که نه دا سنت اعتکاف د دې سنت اعتکاف په بدل کې الله د انسان ته د دو قبول شوي حجونو او د دو قبول شوي عمرو اجر الله د انسان ته ورکوي چې کم انسان اعتکاف کم انسان اعتکاف وکړو او بیا د لیلۃ القدر د شپې د عبادت ځان له اجر نو چې مونږه تاسو الله تعالی په در کې د اعتکاف په اراده باندې کینو او د اعتکاف مقصد دی چې الله ستا در ته راغلم الله ستا در ته راغلم تر هغې پورې به ستا در نه پرېږدم تر هغې پورې به ستا د در نه ندم تر کومې پورې چې د بخښلی نه یم د اعتکاف مین مقصد دا ده چې انسان په الله باندې ځان وبخي په الله باندې ځان وبخي نو نن په دې دنیا کې چې د چا در له لړ شي که نه نو هغه څه وایي هغه وایي دا سړی زما در له راغلی دی زما دیرې له راغلی دی د ده د مخ نه راله اوس حیا راځي زه چې دغسې واپس کوم نو دا بده خبره ده نو چې د الله در ته یو سړی راشي او د الله په در کې پرېوځي که نه الله ډېر غیرتي بادشاه دی الله ډېر غیرتي ذات دی هغه خامخا خپل رحمت ته بندګانو ته متوجه کوي چې مونږه تاسو په سنت طریقې سره د اعتکاف اهتمام وکړو خو اعتکاف چې کوم دی هغه د الله د رضا دپاره د خلقو د ښودلې دپاره نه د خلقو د ښودلې دپاره نه او بیا د اعتکاف کې ګپو شپونه چې کوم دی هغه به مونږه تاسو مستقل ځان ساتو مستقل بزان ساتو نو یو د اعتکاف اهتمام بکو الله دې مونږ ته په دې لږو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین